بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانین الصرف په سلسله کې دا زمونږه شپږم درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د نون تنوین، نون تثنیه او د نون جمع ته دې په باره کې قانون وایو. ته دې قانون خلاصه دا ده چې کله نون تنوین دا د کلمې په آخر کې راشي نو دا تنوین دا به د الف لام د داخلېدو د وجې نه، یعنی که په دغې کلمه باندې الف لام داخل شو یا ته دې کلمې مونږه اضافت وکړو یو بلې کلمې ته نو دغه تنوین دا به غورځېږي. نون تنوین دا دو زبر، دو زیر، دو پیش ته ویل کېږي. د قانون حاصل دا شو چې هر هغه کلمه چې د هغې په آخر کې نون تنوین وي او په دغې کلمه باندې مونږه الف لام داخل کو نو دغه تنوین دا به غورځېږي. دویم صورت دا دی چې مونږه په دې باندې الف لام نه داخلو بلکې دغه کلمه چې ته دې په آخر کې نون تنوین دی مونږه ته دې اضافت کو یو بلې کلمې ته نو په دې صورت کې به هم دغه تنوین دا به حذف کیږي او دا به غورځېږي. د لومبي صورت مثال دی الحمد لله رب العالمین. نو الحمد دا په اصل کې دی حمدن، نو په دې لفظ کې کوم اخرنی حرف دی هغه دال دی او په دې باندې د پیشونو تنوین دی. اوس په دې لفظ باندې مونږه الف لام داخل کو نو دغه تنوین دا به غورځېږي. نو د حمدن دا مونږ سره جوړ شو الحمدو. او داسې هر هغه کلمه چې د هغې په آخر کې نون تنوین وي او د هغې کلمې مونږه اضافت وکړو بلې کلمې ته، یعنی دغه کلمه په ترکیب کې مضاف واقع شي نو ته دغې نه به نون تنوین دا حذف کیږي. د هغې مثال دی لکه ساکینون په آخر کې د پیشونو تنوین راغلی دی. اوس ته دې ساکینون اضافت مونږه کوو بیت طرف ته نو مونږ به داسې وایو ساکن البیت. هغه تنوین هغه ته مونږه حذف کو، صرف ضمه پاتې شوه نو د ساکنون البیت نه جوړ شو ساکن البیت. دا خو ته دې قانون یو حصه وه او دا حصه د نون تنوین په باره کې وه. ته دې قانون دویمه حصه به مونږه دا ذکر کوو چې هر هغه تثنیه چې کله مونږه د تثنیه او د جمع اضافت کوو مونږه بلې کلمې طرف ته نو د تثنیه کم نون دی او د جمع کم نون دی نو دغه به د اضافت د وجې نه غورځېږي. کله چې مونږه د تثنیه یا د جمع اضافت کوو یو بلې کلمې ته نو دغه د تثنیه نون او د جمع نون دا به حذف کیږي. د تثنیه مثال دی ضاربا زیدن، نو دا په اصل کې دی ضاربانی او دا تثنیه ده ځکه چې په آخر کې الف او نون راغلی دی او نون مکسور دی. او دلته دا خبره هم یاد ساتئ د تثنیه نون دا به همیشه د پاره مکسوري، خوا کدا تثنیه په حالت رفعی کی وی، خوا کدا تثنیه په حالت نسبی کی وی او خوا کدا تثنیه په حالت جری کی وی. او د جمع مذکر سالم کم نون دی نو دا به همیشه د فاره مفتوح وی، خوا کدا په حالت رفعی کی وی لکه مسلمون، خوا که په حالت نسبی او په حالت جری کی وی لکه مسلمین. نو ته دې صورت حاصل دا راووت چې د تثنیه او د جمع نون دا به د اضافت په وخت کې غورځېږي
او د تسنیه مثال مونږ دا ذکر کو ضاربا زیدن دا په اصل کې دی ضاربانی زیدن نو د ضاربانی مونږ اضافت کو زید طرف ته نو د تسنیه دا نون داته مونږ حذف کو نو د ضاربانی زیدن نه جوړ شو ضاربا زیدن یا مونږ داسې وایو چې غلامانی زیدن غلامانی زیدن نو دلته اوس د غلامان اضافت مونږه کو زید طرف ته او غلامانی تسنیه ده نو تدی دا نون دا به مونږ د اضافت د وجه نه حذف کو نو د غلامانی زیدن نه به جوړ شي غلاما زیدن اوس مونږ د جمع مثال ذکر کو لکه قاصدون دا جمع ده جمع مذکر سالم دی اوس مونږ تدی اضافت کو بیت طرف ته یعنی مونږ داسې وایو قاصدو بیتن نو دغه نون چې د جمع مذکر سالم په اخر کې دغه نون د اضافت د وجه نه غورځيږي نو د قاصدون بیتن نه بجول شي قاصدو بیتن نو دا دو تسنیه او د جمع د قانون حاصلو چې کله مونږه د تسنیه اضافت کو یا د جمع اضافت کو مونږه نو ته د تسنیه په اخر کې چې کوم نون دی او د جمع په اخر کې کوم نون دی نو دغه نون د اضافت د وجه نه غورځيږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب